مسلمانانو ورونو د الله رب العزت د عظیم کتاب صحیح سود رسول الله مبارک د خلی مبارک احادیث د ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ مبارک د هغوی نه روایت نقلو ستاسو وړاندې می تلاوت کو مناسبت زمونږ د دغه جمعې د وعظ او د نصیحت موضوع غرض او غایه په دغه بنیاد باندې دا چې په دې میاشت د سفر آخري غالبا په دې کې ډېر لوی لوی اکابر دنیا نه تللي دي او وفات شوي دي او بیا معاشره کې یو څو حالات داسې راغلي چې د هغې په وجه باندې د دین او د دینداره خلکو لږ نقصانات مخې ته رالل نو په دغه وجه باندې بعضې وعظ او نصیحت د دې مناسب ابدای چې که یو انسان د الله ذکر پریدي دینداری پریدي قرآن او حدیث مبارک د هغې سره ربط پریدي نو دا مسلمان به په زوال باندې وي دا مسلمان به ډغرې خوري دا مسلمان به ورځ ته ورځه کمزوری کیږي برکات به ختمیږي اتفاق به ختمیږي د انسان انسانی کیفیت او دینداری او د مسلمانی کیفیت به کمزوری کیږي او کله چې رونو داسې حالات جوړ شو چې انسان کې دینی جذبه وا منځ عبادت اطاعت د قرآن او د حدیثو مطابق زندگی تیریدلو کور کې به برکتی مال کې به برکتی کلی کې به برکتی علاقه او خار کې به برکتی وطن کې به برکتی ملک کې به برکتی مشرانو کې به برکتی کشرانو کې به قدر او عزت وي او کله چې د انسان نه دینداری کمیده د دې بالعکس دا ټول امور به انسان مخې ته راځي د مشر قدر به ختمیږي د کشر شفقت به ختمیږي د عمراو عزت به ختمیږي د سپینګیرو قدر به ختمیږي او دا قدر او عزت او دا خیر او برکت دا د دې خبرې دلیلی چې کله د انسان په زړه کې د انسانانو مسلمانانو په دماغو کې د قرآن او د حدیث هغه عظمت او عزت وي نو بیا به دا ارسو خبره مې په دې کوله چې دا خبره ولې د انسانانو د ذهن کې هر ماحول خپل اثر لري چې کم کس د کم ماحول سره وابسته وي د کم ماحول سره تعلق وي د کمو خلکو سره ناسته ولاړی د هغوی آثار پې کېږي د تعلیمي ادارو او د مدارسو د منځ کې وګوره تعلیمي اداره کې د تعلیم اثر وي خو ادب نه وي د تعلیم اثر وي خو دینداری کم وي تعلیم ډېر ښه حاصل کی اخلاق یعنی مثال په طور پوهه دنیايي ښه ډېره حاصله کی خو هغه شان آثار ادب احترام چې کوم دیني اداره کې دی هغه په دنیايي اداره کې نشته دا د آثار د وجې نه خبره مې په دې کوله زمارونو چې قرآن او حدیث دې سره ربط راوستل دې سره جوړ پیدا کول د دې سره محبت پیدا کول په دې باندې ځان پوهه کول دا د دنیا د برکت باعث هم دی دا د دنیا د زندګۍ د برکت باعث هم دی دا د مال حال د برکت باعث هم دی دا د اولاد د فرمان بردارۍ د برکت باعث هم دی دا د کور د کلي د ماحول د جوړېدو د برکت باعث هم دی دا ستا د خبرو په قوم او په علاقه کې د اثر باعث دی خو چې سړی دیندار نه وي خبره کې به اثر نه وي بې برکتي به ډېره زیاته وي برکت به نه وي هغونه او بیا چې کله دینداري وي نو آخرت هم ښه وي او اخري امور هم ښه وي او د وفات وخت چې راځي غم ډېر ښه وي مالک ابن دینار رحمه الله فرمای وی د یو کس زنکدن شو زنکدن یا ساتئ رونو چې د زنکدن باس راشي چې د قبر باس راشي بیا ډېر زیات د خپل ځان باندې یره پکار ده ځکه د دې څیزونو تعلق د انسان سره دی نفس انسان څه که مسلمان دی او که کافر دی په ده باندې به د زنکدن هغه سلګۍ او سختې راځي مالک ابن دینار رحمه الله فرمای و یو کس زنکدن شروع شه زه ورغلمه وی ما ورته د کلمې تلقین ورکو چې کلمه ووایي وی چې کلمه به مې ورته شروع کړه تر دې حده پورې چې دا کلمه به د ده په زبان راتلل شروع شو دا کس به وبګنېده وی به یېرېده او په شا به شه داسې او کلمه به یې ویله ویسته به یې پرېښودله وی یو وارې مې دا کار وکړو وی بیا مې دا چل وکړو وی په درېیم ځل مې ترې تپوس وکړو
چې مرګریه زه د کلمې دعوت د ته کلمه ویم او تا باندې داسې کیفیت راځي او وی حال ډېر سخت دی وی راته وی چې مولانا صاحب ډېر عجیبه کیفیت زما سترګو مخې ته راځي وی راته وی چې یو لوی غر غونته شکل د اور سکروټه را روانه شي او چې زه کله کلمه ویمه نو په دې ټیم کې دا سکروټه زما د خولې له راځي نو چې زه ترې وروسته شم او یا دا کلمه پرېږدم نو بیا نه راځي چونکې چې کلمه ویمه نو اور زما خولې له راځي اور د اور سکروټې دي او ډېر انتهایي لویې لویې د هغې د وجې نه به زما کیفیت بدل شي او زه دا کلمه پرېږدم چې بیا اراده کلمې ته وکړم دا د اور سکروټې ما نه ډېرې لرې بیا هغه سکروټې په ما باندې حمله شروع کړي او ما را قابو کوي وی بس هغه خو بیا په هغه حالات کې بس زنکدان او وقتی پورش وی زه رالم د ورثاو نه مې تپوس کو چې دا کس مړ شو او د ده څه عملو وی راته وی چې د ده دا عملو چې ټوله زندګۍ کې د سود کړی سود نو د سود مال د هغې نه ورته اور جوړ شو اور او هغه اور داسې حد ته د سود په مال کې دی ورسېد داسې حد ته د سود په مال کې ورسېد چې د کلمې شهادت نه د زنکدن په وخت کې محرومه کړو زه وایم های های افسوس دی په نن زمانه مسلمان چې د زنکدن په وخت کې دی د کلمې نه د سود کاروبار محروموي د الله بنده د بچو دپاره دې ځان غر کو د الله بنده د کور د بینک بیلنس د ګاډي او د پیسو د پیدا کولو دپاره دې ځان غر کو د زنکدن په وخت کې کلمه یېرېدل سبب سودو ګرځېده نن دنیا ته وګورئ په داسې انداز دنیا ګټي دا خلک قسم په الله که څوک دا تمیز کوي چې هلکه دا حلاله ده او که حرامه ده هلکه د شریعت مطابق ده او که د شریعت نه خلاف ده بالکل تمیز ختم شو هلکه ډاکټره څه ګاډې واډې خو نه ویمه په ایمان یې وایي داسې ده قسم په الله که څوک دې خبرې ته سوچ کوي صرف او صرف په دې تمنا دی هر سړی چې ما مالو نه ګاټو ما پیسې ډېرې نه کړې زما کور ښه جوړ نه شو ما ښه ګاډی وانخېسته یقین په الله وکړه قبر او خاورې حشر او میدان د الله دیدار او ملاقات د رسول الله مبارک د هغه شفاعت د الله جل جلاله د طرفه د رسول الله مبارک د حب کوثر اوبه ټول کیفیت د خلکو نه دنیا یېر کړی دی صرف او صرف دنیا سوچ او فکر والے چې خدای پاکه دا خلک په ساوتو باوتو سره نه دنیا مو ګټه په دنیا ګټلو دی الله نه خفه کیږي خو د شریعت مطابق وګټه دنیا وګټه دنیا او د شریعت مطابق وګټه زه درته یو عوالم در کوم او د دې دنیا د ګټلو په بنیاد یو ځل مفتی صاحب دا خبره فرمایله هغه وی زړم غواړي چې دا دین دا مولاتوب پرېږدو په دغه اندازه دنیا وګټو چې دا کم اجر په دنیا ګټلو کې دی خو چې د شریعت مطابق د حدیثو د سنت طریقو مطابق نه چې داسې دنیا ګټي چې هلته بانک شروع دی او ته خپل کاروبار کې هلته بانک شروع دی او ته خپل روزګار کې هلته بانک شروع دی او ته غیبت او چغلي او شیطاني کې هلته بانک شروع دی او ته په موبایل کې اختی بربند تصویران ګورې نه داسې په داسې انداز چې دنیا وګټي دا دوه کتاب دي په یو نوم راغلي دي یو د کنز الدقایق شرح د کتاب الغریبیه ورته ویل کېږي او یو د اقوالو کتاب دی او په هغې شرح لګېدلې د کتاب الغریبیه هغې را نقل کړي دي وی چې یو کس دنیا ګټي دنیا او هغه دنیا د شریعت مطابق ګټي او د مزدوری کوي تجارت کوي روزګار کوي سعودي عرب کې دی پاکستان کې دی ګلکاري زرګري کوي وغیره وغیره او بیا د هغې په هغه وجه باندې اسباب د کور مهیا کی یعنی چې غوړي وړه دا څیزونه راوړي او بیا د ده کور کې یا مور یا پلار یا خور یا رور یا د ده بچي او ښځه د هغې ګټې وټې نه چې ده ګټلې د یو نوړی راوالي او خولې ته یې کي نو کتاب الغریبیه ذکر کړي الله رب العزت به په دغه حلال رزق ګټلو لا چې چا ګټلی دی دله د 200 کاله نفلي عبادت قبول شوی اجر ورکی ستاسو ګورئ ښه چې صحیح دنیا ګټي دونه اجر اول زمونږ عمر 200 کاله دی نه
چې 200 کاله شي هغه څه په خوب کې تیر شو، څه په منډو ترلو د کار روزګار کې تیر شو، نوجوان طبقې صرف فیسبوک او موبایل کې تیر کو، نو بیا خو مونږ ته مقامل او نشو د عبادت. او 200 کاله اول دین او ما حواله درکړله 200 کاله قبول شوي نفلي عبادت اجر په یوه نوړی حلاله ګټلو دی ښه. او چې یو نوړی د کور سربره حرام راوړه او بچو ته واچوله دام واوره، یو طرف ته خو سر لقې ښه خوشحاله شي چې لکه دون اجر، خو بل طرف ته دام واوره، سود کې نیټې کې پوډر خرڅې ناروا طریقې سره ګټې غم لږه واوره، خلک دم تباه کو ځانم. یو سړی دی د کور سربرا دی، مال حال هغه ګټي په غلطو نیټو، په ناجایزه نیټو، د پوډرو په کاروبار او یا دغه رنګې په سود باندې مال وګاټو، یوه نوړی یې کور ته راوړه، مال یې راوړ کور کې د پلار وخوړ، مور یې وخوړ، رور یې وخوړ، ښځې وخوړ، بچي وخوړ، ده وخوړ. زمونږ په دې کې مضبوط اقوال او احادیث په دې باندې ګواه دي. څلوېښت ورځې په عامو احادیثو کې څلوېښت ورځې راغلي مونځ به نه قبلیږي، څلوېښت ورځې. حال دا دی چې مونځ هغه عبادت دی چې حدیث کې راځي، رسول الله مبارک فرمایي چا چې 40 ورځې د تکبیر الله سره مونځ وکړو الله رب العزت به 2 پروانې درته ورکړي. څو 2 پروانې؟ هغه یو دا چې د جهنم د اور نه به آزاد شي، او دویمه د نفاق نه به بری شي، منافقت به دی به د منافقت نه خلاص شي. هغه عبادت چې 40 ورځو کې پکې دغه اجر ملاویږي، نو چې ته بچو له حرام راوړې او ورته یې واچې 40 ورځې د مور د مونځ نه کېږي، د پلار د مونځ نه کېږي، ستا نه کېږي، کو زامن دې خوري د هغوی نه کېږي، او کو دغې مال نه په بل چا خوراک کې هغوی دې ځان سره غرق او تباه کړه. زما وروڼو لږ سوچ پکار دی په دې خبرو. دا خو نه ده لکه د زناورو، دا خو د زناورو ژوند دی چې حلال او حرام کې به تمیز نه کې. دا خو د زناورو کار دی، ګډه او بیزه او غوا او وخ ور پرېږده، دا خپل ګني او پردي ګني، خپل جوار او پردي جوار. هلکه یو شانې خوري که فرق پکې کوي؟ تاسو نه تپوس کوم، یو شانې خوري؟ یو شانې خوري. دغه شان ژوند مه تېروه چې هغه هم په حلالو او حرامو نه دی او تم په حلالو او حرامو نه یي. او حال دا دی چې دې جمع کړه ودې ګټله اخر به تې داسې ایک تنها او داسې بربند به تې ځې لکه څنګه چې بربند دنیا ته راغلی وي. داسې هغه کپړې زه کله کله سوچ کوم چې دا دنیاداره خلک په دې دنیا کې داسې ورغرق دي. لکه د الله بنده سوچ وکړه چې پلار دې مړ شو او تا ورته ښایسته جوړه کړې وه وروا دې چوله، په هغې کې دې قبر ته ولېږو کو کفن دې وله بله کپړه راوړه، وایه لکه بلې وله راوړه، نو بیا چې د غاړې کپړې درته نه پاتې کېږي نو دا لوی لوی بلډینګونه به دې څه په کار راشي. بیا چې د غاړې کپړې په کار نه راځي نو بیا دا یخ او ګرم اسباب چې دې په اوړي او په ژمي کې ځان ته اسباب مهیا کې دا به دې څه په کار راشي. زما وروڼو زموږ څو خبرې د زړه د دال دی کوو او د دې وجې نه کوو چې دا قوم ته الله هدایت وکړي، دا قوم د صحابهو غونته ژوند تیر کړي. قسم په الله کو زموږ دا مقصد دی چې زموږ نوجوان دی د یهودو د نوجوانانو شان ژوند تیر کړي، زموږ مشران دی د یهودو د مشرانو شان ژوند تیر کړي. نم دا رایه ده، نم دا سوچ دی، نم دا فکر دی چې زموږ معاشره او مسلمان دی د زناورو غونته ژوند تیر کړي. نه، سو خبرې چې کوو د زړه نه کوو، په دې بنیاد یې کوو چې الله پاک زمونږ او ستاسو د هغه نه ختمېدونکی ژوند جوړ کړي. بیا دې ته هم سړی نږدې وګوري، صحابه هم مال ګټلی و، او اکثر دا خبره زه بعضې اوقات ما کړي به مې د هجرت وشو د مدینې منورې نه، او دا په دې بنیاد کوم صحابه هم دنیا ګټلې، روزګار او تجارت یې کړی، خو زما او ستا شان الله یې پې نه دی خفه کړی. هغوی تمیز د حرام او د حلالو کړی دی، داسې نه دی کړي. چې کله د مدینې منورې ته هجرت وشو د مکې نه، نو رسول الله مبارک دوه کسان
جوړه برابر کړو او یو بل سره د هغوی عهد د روریو کو چې تاسو به یو بل سره داسې ژوند تیروئ لکه څنګه ژوند چې په خپل مابین کې رونه تیروئ تاسو به رونه یئ. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم یو صحابي دی. هغې د یو انصاري صحابي سره ولګو چې دا به ستاسو دوانو روري خپل منځ کې. نو هغه انصاري صحابي انصار هغې ته وایي چې په مدینه منوره کې ذاتي خلکو او مهاجر هغې ته وایي چې د مکې معظمې نه هجرت وکړو. نو د هغوی باغونه د هغوی پټي د هغوی کورونه ډک په ډکه په مکه کې پاتې شو. هلته خو هغوی تښتلي. نو نبی علیہ السلام دا رورۍ کې حکمت دا و چېرې دوی د یو بل سره امداد کوي چې دوی په دې سفر په دې هجرت په دې مسلمانۍ او په دې دیندارۍ کې دوی پښیمانه نشي خفه نه وي. نو هغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه له یو صحابي رالی وی ملګریه د الله رسول زما استاد دوانو روري لګولې چې تاسو برونه یې. زما په مدینه منوره کې 2 باغونه دي او دا زه نه ویم چې دا باغ ستا او دا باغ زما بلکې زه داسې ویم چې ته راشه او دواړه باغونه به وګورې کوم باغ چې ستا خوښ شه نو هغه ستا او بل هغه چې کوم پاتې شه به ماته پاتې شي. نن سکر ور د رور سره داسې نه کوي. زما رونو انګلیش خو م ښه سټډي وکړله د عام دنیا په لحاظ سره خو م لوی لویې ډګریانې حاصلې کړې. لږه د صحابهو باره کې م خپله مطالعه وکئ لږ د صحابهو ژوند هم وګورئ لږ د صحابهو کردار هم وګورئ لږ د صحابهو اخلاق وګورئ چې سکر اور نه چې نبي علیه السلام ورسره اور ګرځولی چې هغه څومره قرباني ورکوي. د وحود میدان دی صحابه بعضې شهیدان پراته دي بعضې زخمیان پراته دي یو زخمی دی او هغه اوبو ته زړه وشو تږی دی. عموما قاعده او قانون دا دی چې سړی زخمی شي دی تږی کیږي. نو یو ملګري نه د اوبو مطالبه کوي یو بل صحابي اوبه راوړي چې دلې اوبه راوړې چې هغه ته اوبه صدقۍ ورکوي. یو بل ملګری دی یو څو قدمه کې بل صحابي دی هغه اواز کوي تږی یم یو ګوټ اوبه راوړئ تږی یم یو ګوټ اوبه راوړئ. هغه ملګری ورته وایي هغه زما رور دی په هغه ډېره سخته ده دا نه وایي چې نیمې به زه اوس کوم او نیمې هغه له ویسه وایي هغه له وروړه هغه له یې وروړې هغه له چې وروړې هغه ته چې اوبه ورکوي هغه ورته وایي په ما اواز راځي دې اړخ نه. یو بل ملګری دی د اوبو اواز کوي هغه ته یې وروړه. دا کوم صحابي چې د اوبو ګوټ ګرځوي دی وی دا دریم صحابي لږ لرې پروت و چونکې چې زه ور رسېدم ما ورته اوبه ست کولې نو هغه د شهادت جام نوش کو یعنې د دنیا نه هجرت وکړو وفات شو. وی ما وی دی دویم ملګري له بیا وروړم وی چې هغه له راتاو شوم واپس هغه م سا ورکړی و وفات و. وی ما وی هغه اول له بیا وروړم وی چې هغه له رالمه وی هغه زما ترم کېده وی هغه م وفات شوی و. دې ته ژوند وی او دې ته مسلماني وی. 3 صحابه د دنیا نه د ګوټه اوبو پارمان ځي او ولې ځي د بل صحابي احترام کوي او خیال ساتي. د هغې د وجې نه د ګوټ اوبو د لاسه 3 صحابهو سا ورکړله. زمونږ ژوند ته به م نن وګورو پلار زوی له قسم ورکوي په الله یقین وکوي دې دنیا کې شته داسې که نه زوی رالګي پلار له قسم ورکوي په مال شته او که نه استاد جوایه په ایمان داسې خلک شته دی پلار راولګېد زوی په دنیا مړ کو او زوی راولګېد پلار یې مړ کو په ایمان یې وایي شته که نه شته څه ګډې وړې خو زه نه ویمه دام ژوند دی او د صحابهو ژوند هم وګورئ. خبره مې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه کوله. ملګری ورته وایي یو باغ ستا او بل زما دې ته روري وایي دې ته مسلماني وایي دې ته ایمان وایي. په یو لوی ځای چې 10 قسمه ورکوي دې ته ایمان نه وایي. بیا هغه ورته وایي وی دا 2 د باغونو دنیایي مسله او ناشنا سخته موږ پښتانه یو په پښتو کې غیرت کوو هلکه موږ پښتانه یو. هغه یو صحابي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته څه ویې وی دا الله رسول ته زما رور ګرځولی او زما 3 بیبیانې دي او که زه کمې بیبي له طلاق ورکمه او بیا تا ته یم چې تی په نکاح واله نو بیا به ته وایې چې دا به خوښه نه وه چې چپاړ به یې کوو
داسې کار کو 3 بیبیانې دي په شریعت کې یو نظر کتل جایز هم دي زما 3 وانه بیبیانې یو نظر ته وګوره او چې کومه بیبي ستا خوښه شوه زه به طلاق ورکړم او ته زما رور د الله رسول ګرځولې هغه به ته بیا په نکاح د عدت نه بعد والې هغه ورته څه وایي وی الله دې ستا مال او ستا بیبیانې ستا مبارک کي خو ماله یو کار وکړه صرف یو خانک او د چا نه راله د سبا مازدیګره پورې په قرض باندې پی راواخله وی بس بیا زما کار دی الله به ماله رزق راکوي دې خبرې له راځم دنیا روزګار صحابه هم کړی دی یو خانک پی ورکو یو خانک د وخت مناسب چې پی په څه ماستو کېدو نو هغه ته ماسته جوړ کړو الله اکبر سبا ورځ ده هجرت یې کړی دی کور پاتې شوی چاته سوال نه کوي موږ هم ډېر خلک داسې سوال ګورئ مه کوئ الله وایي چې ما نه وغواړې داسې به یې درکم چې ټول عمر کې به ختمه نه شي او چې د مخلوق نه غواړې بار بار به محتاجئ بار به محتاجئ نو هغه وایي بس زه خپل په سحر لی هغه خانک پیونه ماسته او د مدینې منورې دغه وخت مناسب چې کم ځای داسې د خلکو ګڼ او بازار غونته و هغې کې پی خرڅ کړو او سبا مازدیګر لی دونه ګټه پی وکړه د خانک قیمت هم ترې خلاص کو او بیا د هغې د پاسه چې د 100 روپو پی راخیستي و هغه هم ترې خلاص شو او د هغې د پاسه پې د سبا دپاره نور پی هم واخیستو او بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مرګري ته وایي مرګریه ته زما رور د الله رسول ګرځولې کو د بچو د رزق کمی پیښی نو ماته لږه نفع پیدا پاتې شوې ده چې تاله یې درکم دې ته مسلماني وایي دې ته ایمان وایي یو بل صحابي لږ شانټیم د انشاءالله دا واقعیت د صحابهو درته په دې بیانو مرونو چې زه معاشرې ته وګورم دې مال ته دې جدوجهد د دنیا ته وګورم دا خلک یې شپه ورځ سحر ماښام یو ځای کېدل جدا کېدل صرف دنیا د دنیا باس نشته د قسم په الله د چا سوچ آخرت ته نشته چې زه به مرمه قبر دی حساب کتاب دی د ذرې حساب به کېږي یو صحابي ایمان راوړ او ډېر زیات شوق سره ایمان راوړ د هغې نه وروسته د هغه د یو بل صحابي سره لږه شانتې څه مسله وه نو دته چا وی صحابي وی چې کله رسول الله مبارک باندې څوک ایمان راوړي په ابتدا کې د مسلمان هغه ډېر خیال ساتي ولې د دې وجې نه چې هغه منافقانو په مجلس کې دننه هغه به د ایمان نه بیرته اړه او کوپر ته نو پیغمبر علیه السلام به هغه کس ته لږه ترجیح زیاته ورکوله لږه مینه محبت به ورسره زیات کو نو دی رالی مسله اوږده د ټیم لږ دی شارټ کټ صرف په دې بنیاد یې ته ویم رونو د صحابهو ذهن صرف د قبر او د آخرت د امورو نه ډکو دا خبرې پکې نه وې چې دنیا شته او که نشته مال شته او که نشته پټی شته او که نشته ګاډی شته او که نشته تجارت شته او که نشته خوراک به وشي او که نه کپړې به یو که نه دا ابو هریره نه روایت دی وایي موږ 83 کسان په صفه کې داسې وو ریاض الصالحین دا حدیث نقل کړی دی ریاض الصالحین کې هم شته وایي 83 صحابه په صفه کې داسې وو چې یو کپړې وه او هغه کپړه به یې داسې وه چې په ځان څه به یې نیولې وه نو پکې به پټ او چې به یې نه وه نیولې ستر عورت به ښکارېده دونه غریبي ریاض الصالحین کې یو حدیث دی و یو روغ سپ د صحابهو دا په مسجد نبوي کې پرېوته نو بعضې کسانو هغې باره کې څه خبرې شروع کړې چې دا دونه غریبي ده نو خیر دی کو دا مجلس پرېږدي رسول الله مبارک فرمیل وی صحابهو که د دوی د شان او مرتبې نه خبر شوي نو تاسو به د دوی نه زیاتې سختې په ځان تېرې کوئ دا هم د صحابهو ژوندو د لوږې نه غورځېږم ما هسې خپله په دې باندې سوچ کوو چې د صحابهو سره یو کپړه ده چې په هغې کې د لنګ یا د صادر په صورت کې استعمالی نو تاسو سوچ وکئ جمې کې به دوی څه کول یخنۍ کې به یې څه کول ګرمۍ کې به یې څه کول باران کې به یې څه کول دا دونه سختې زما رونو صحابهو تېرې کړي صرف دغه خپله خبره یوه زر درته شارټ کاټ کوم هغه صحابي
رسول الله مبارک لراله وی د الله رسول ایمان مې راوړی دی او دا یو ستاسو یو ملګری صحابي دی سپین ږیری او د هغه سره زما د یو پولي پټي څه مسله ده و چې دا مسله راله حل کړي. بهرحال اوږده واقع ده، زه یې لنډه ویم. هغه صحابي هغې ته تیار نه شو. بیا رسول الله مبارک له دریم صحابي راځي وی د الله رسوله چې دغه صحابي زه دې برید او پولې سیده کولو ته تیار کم د شریعت مطابق په یو هیله او طریقه باندې. نو تاسو دې صحابي ته اخري یو خبره وکړه چې زه به لاس اوچت کم، تاسو ته به دعا وکم، تاسو ته بچو له به د دې عوض کې الله جنت درکړي، دې ملګري له دا حق ورکړه. وی هغې خدا خبرې ته نه تیارېږي، کو زه تیار کم. نبي علیه السلام ته اجازت دی ده. هغه صحابي لاړلې کور ته، هغه سپین ږیری صحابي خپل کور ته لاړ. او دا دریم صحابي چې کوم د دې دپاره ورځي چې د الله رسول به ماته د جنت دعا کوي، هغه ورغللې او دقه صحابي ته وی تا ته رسول الله مبارک وي چې دا پوله به سیده کو او زه به تاله عوض درکم، دعا به ته جنت وکم، چونکې تاسو هغې ته تیار نه شوئ. خو که یو خبره زه وکم، مسجد نبوي ته مخامخ زما یو د قجورو باغ دی چې هغه باغ د زرو قجورو بوټي دي پکې، یعنی زر بوټي دي پکې او دننه پکې یو کویم دی چې دا ټول په ټوله درکمه او هغه لس بوټي د قجورو او هغه پوله هغه برید هغه سیده کو ملګري لی زه ورکمه ستا څنګه خوښه ده. نو دې صحابي وایي دا بل مشر صحابي ما ته وایي ستا دماغ کار کوي. نو ما ته زر زر خپله سلسله د نسب وویله چې زه د پلاني زوی یم، پلاني 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 نیکه پورې وسلاړم او دماغ مې کار کوي. وی چې بس دوا وکړه. دوا یې څه وکړه، د الله رسول له راځي او اول بچو له راځي او باغ ته نه داخلېږي، اواز ورته کوي ښځې او بچو ته وی بار روځئ. هغه ورته وی ولې؟ وی دننه راشه. وی نه کور کډ او سامان راوالی، ما دا کور او دا ټول هر څه خرڅ کړو. نو ښځه هم جاړي او بچي هم جاړي او دا خبره کوي چې دا دونه لویه سرمایه مال چا درکو او په جړا د خپل کور او باغ نه راووتو. صحابي ورته وایي بیبي خفه کېږه ما، اوس به ځو او د الله رسول به ما او تا او ستا بچوله د الله نه جنت غواړي، د جنت په عوض کې مې دا ورکو. ښځه هم سمه ښځه وه، ورته وایي قسم په الله خاونده عمر کې دې داسې د ګټې سودا چرته نه وکړې لکه نن چې دې د ګټې سودا وکړه. ولې؟ جنت یې په عوض کې واخیست. پیغمبر علیه السلام نه رالی ورته وایي د الله رسوله دقه شان چل مې وکړو. نبي علیه السلام ګوره دنیا ته نه خپله توجه نه د صحابو، دا ورته نه وایي چې یو لس بوټي به دې ورکړي وي، لږ ځای به دې ورکړی وي، 100-200 بوټي به دې ورکړي وي، بس وایي ټیک ده. رسول الله مبارک صحابي فرمای داسې طرف ته مخ او قبلې ته مخ وګرځاو. دعا کې قبلې ته مخ ګرځول دا ځان له یو ښه طریقه ده. او لاس یې اوچت کو، وی ای الله ما د دې صحابي سره واده کړې وه، خدایه پاکه د ده بچو له د دې په عوض کې جنت ورکړي. زمارونو زمونږ او ستاسو سوچ او فکر د صحاباو سوچ او فکر، زما او ستا زندگی د صحاباو زندگی، زما او ستا ایمان د صحاباو ایمان، زما او ستا ژوند د صحاباو ژوند، زما او ستا تقاضې د صحاباو تقاضې. دې کې ډېر زیات فرق دی. په دې سوچ پکار دی، په دې یو نظر وکړئ، د دې سوچ مطابق دنیا پرېښودل او آخرت اخیستل دا د کامیاب مسلمان کار دی. مارونو بعضې اعمال داسې بعضې ملګري کوي خو چې د اجر نه نه خبر، نو هسې کوي خو چې د اجر نه خبر شي بیا ډېر خیر او برکت. ډیر ملګري د اشراق مونځ کوي. رسول الله مبارک فرمایي څوک چې د سحر مونځ وکړي د هغې نه بعد ناسي په خپل ځای او بیا 2 رکعته د اشراق مونځ وکړي، الله رب العزت والا یو روایت کې د یو حج عمرې، یو روایت کې د یوې عمرې برابر ثواب دا به له الله رب العزت ورکړي، د یوې عمرې برابر ثواب. دا حدیث کې راځي چې د انور د سار د دې اړخ راوخیږي او دې اړخ ته پریوځي، په دې وخت کې په انسان باندې 300 یو حدیث کې راغلی دي 360 حمدونه به د الله وایي. ریاض الصالحین کې یو حدیث کې راغلی دي 360 صدقې به ورکوي، ځکه د ده په وجود کې 360 اندامونه دي، د هر اندام او د جوړ په عوض کې دا شکریا ده. بیا رسول الله مبارک صحابه ته فرمایي وی د دې عوض کې یو
آسان عمل درته زه وښیم چې تاسو یې وکئ نو ګویا چې یا 360 صدقې مو کړې یا 360 کرت هم د الله حمد او ثنا وي. صحابه فرمایي او د الله رسوله وی څوک چې د چاش 2 رکعاته مونځ وکړي نو ګویا چې د 360 صدقې یا 360 حمدونه د الله وي. یو دویم دا چې دغه کوم حمدونه د دې نور د راختو په وجه په د لازم شو د پریوتو پورې د هغې نه د ده غاړه آزاده شوه. او بیا فرمایي شاه صاحب انور شاه کشمیري رحمه الله انوار الباري کې ذکر کړي دي وی چې دا عمل یو سړی په دې نیت باندې کوي د دې عمل د وجې به الله جنت ته په اسانه داخل کی بغیر حساب او کتابه. الله رب العزت دې په دا څو ماتو ګړو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی. دعا وکړئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله رحم وکړي کرم وکړي مونږ کوم وعظ او نصیحت وکړه الله په خپل عظیم او لوی او مبارک دربار کې قبول او منظور وګرځي. اول په ما ګناهګار او بیا د نیکانو مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق ورکړي. الله مونږ سره د آخرت فکر او غم او دړ پیدا کړي. الله د قبر د عذاب نه خلاص کړي. الله د ځن کدن سخت مخې ته اسانه کړي. الله دنیا کې د نیکو توفیق راکړي د ګناهونو نه بچ کړي تقوا ورا پرهیزګاري نصیب کړي. الله د هر شر فساد د دنیا او د آخرت د غم او د دړ نه په امان کې وساتي. خان باچا ماما مور بیماره ده دعا ورته وکړئ چې الله وله صحت کامله عاجله ورکړي. د دوی د دعاګانو دپاره نور هم بعضې کسانو درخواست د دعاګانو کړی دی. الله چې د چا څرنګې مشکلات تمام حاجات د خپل دربار نه پوره کړي. زمونږ یو طالب هغه ډېر پخوا ورک شوی دی په اخلاص ورته دعا وکړئ لقمان نوم یې چې الله یې په خپل فضل و کرم را پیدا کړي. خپل کور ته مور او پلار او د هغوی د هغه زخمونو زړونو دپاره د هغوی د دردونو دپاره د هغوی د هغه پریشانۍ پې ختمیږي الله هغه په خپل قدرت را پیدا کړي. څونه ملګري الله بې اولاده یې نیک عمله اولاد وله ورکړي. چا د اولاد امید دی نیک عمله یې ورته دنیا ته راوستلی کړي. څوک بې رشتې الله نیکې رشتې وله ورکړي. الله نیکې رشتې وله ورکړي. که زنانه او که نارینه الله د سکون اطمینان ژوند زموږ نصیب کړي. یا الله زموږ د حاضرینو ملګرو آخره خاتمه بالایمان نصیب کړي. وصلی الله